الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمة الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكون بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب
وأنتم غدا في دار الآخرة ودار الحساب ولا عمل، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو حاضرین و سامعین و تمام اوریدن کو اللہ تبارک و تعالی دی دنیا تا چی انسانان را لگلی چٹیم پوری اللہ رب العالمین دارا لگلی او دا دیو دا پارا یو رز مقرر کرلا دا واپس لو دا دی دنیا نا سنگ چراتلل اللہ تبارک و تعالی پا علم کی دیدا او اللہ رب العالمین دا دی دا پارا یو ٹیم مقرر کرے دی چی پا آغا ٹیم باندی راتلل دی او بیٹے مراتلل نشتا نو دقشان اللہ رب العالمین دا دنیا ندتلو دا پارا یو ٹیم مقرر کر لے یو وقت مقرر کر لے او اغا موقع چکل راشی اغا وقت راشی نو انسان د خپل نیټینا نمخ کې کېدی شي او نه د خپل نیټینا رستو کېدی شي. همزه دا بل بند کول نه د خپل ټیم نه نه د خپل هغه وخت نه مخکې کېدی شي او نه رستو کېدی شي. او قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی دا خبره بار بار سو کرتا اللہ رب العالمین کردی دا دیو جن عزتمند انسان داو پا دنیا کی چکم زندگی تیری نو آغا زندگی بے دیر دا احتیاطی آغا زندگی بے دا اللہ تبارک و تعالی دا تابیداری علاقہ موائی بٹنو گوتے نشتا بیجلی کنا اللہ تبارک و تعالی دا تابیداری او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے مطابق بخبل زندگی تیرائی. کم یو انسان چا اللہ رب العالمین دا انسان صد پارا پیدا کرے و پا آغی باندے و چلید دا دی انسان دا پارا کامیابی دا او کچر دا انسان داغین ہٹ کر بخپل خواہش موافق باندے و چلے نو در پارا ناکامی دا تباہی دا بربادی دا. دیو جن انسان دا بزان دا حرس نساتی انسان بزان ساتی دا طول العملنا دا دوگ دو امیدننا بس خپل زندگی با تیرائی ضروریات د دنیا به استعمالی او ټول سوچ او فکر به آخرت طرف تی په دې خپل وخت نه ضایع کوي په دنیا باندې ځکه دنیا نه دا دنیا باقی پاتې ده او نه په دې دنیا کې چې سدي نه دا باقی پاتې دي. په عمر باندې انسان مړیږي نه که څومره عمر انسان له میلاو شوی دی که دی ډېر سپین ږیری دی نو د مرګ دی نه غواړي
او مرگ ته تنگ نږدي او یوازې منګه نه کله چې وای موسی علیه السلام له ملک الموت راغی موسی علیه السلام ته وای ستا ټیم پوره دی روح د نه اخلمه پیغمبرانو ته دا یو طریقه و د رسول د الله رب العالمین چې پیغمبر ته به مخکې خبر ورکړی شو چې ته وفات کېږې ستا ټیم پوره دی دا طریقه د الله رب العالمین د بل چا لپاره نه ده نورو خلکو ته پته نه لګي زه کله مرم خو لیکن پیغمبرانو ته د مخکې نه وویلی شي په غیب هغو نه پوهېږي خو ملک براغې فرشته براغله ورته به وی الله رب العالمین وای چې د ټیم پوره دی خو ستو وایا ستانه د روح په کوم حالت کې منګه واخلو وای کله چې موسی علیه السلام له د مرګ فرشته ملک الموت راغی ویتانه روح اقلمه هغه باندې دا خبره دومره بده ولګېده روایت کې راځي چې گزارې ورکه او د ملک الموت سترګې وچوله جلالی پیغمبرو غسناک پیغمبرو ډیر ذات جلالیت وبکی ملک الموت لاړ نو التا الله رب العالمین ته یا الله دسی یو بنده ته لېګلې ومه چې هغه بنده باندې د مرګ خبر ډېره بده ولګېده الله رب العالمین ملک الموت ته لاړ شو موسی علیه السلام ته ووایه چې ته څومره عمر غواړې یو غوایه ورته وښودلی شو د دې په شا باندې لاس کېده څومره یخته چې د دې لاس لاندې راغله د یو ویښته په مقابله کې به تاله 1000 کاله عمر درکلی شي داسې دې خوښه ده ملک الموت راغی موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې د مرګ نه خلاصې نشته او مخکې نه مو ته پته وه یقین و خدا ځینې خبرې پیغمبرانو به نورو خلکو ته ښودلې موسی علیه السلام ته چې کله ملک الموت دا خبره وکړه چې داسې وکړه موسی علیه السلام وی چې دا عمر پوره شي دا زر کاله د دې نه وروسته بیا څه وی بیا به راپسې راځم نو وی خلاصې نشته وی نه وی چې خلاصې نشته نو پل آن بیا اوس بیا نور عمرونو ته ضرورت نشته بس اوس رانه روح واخله نو خلاصې زمونږ په هیڅ یو کتاب نشته په هیڅ یو طریقه کار نشته که یو انسان ډیر زیات خفه دی د مرګ نه یریږي په هغه باندې مرګ راځي که یو انسان ډیر زیات بهادر دی زړور دی د مرګ نه یریږي په هغه باندې راځي که یو انسان غریب دی که مالدار دی او په دې کې الله رب العالمین مساوات او برابرۍ کړی دی د دې وجه نه انسان دا ډیر امیدونه دا به نه کوي نبی علیہ السلام په یو جنازه کې شریکو د جنازې نه وروسته د دفن چې کوم ټیمي په دې کې د نبی علیہ السلام طریقه کار داو چې ټول صحابه به دا سرونه ښکته کړي غلی بناسو سوچونه به کول کوم خلکو چې با د دفن تنظیم کو د مړي قبر کې دنه کول مړی خښول په هغې باندې خاوره اچول هغه په پای کې مصروف وو خو چې کم خلک په د دې نه بغیرو د مړیو د ورثو نه بغیر خلک نو هغې به غلي ناسو دا موږ چې په دغه موقع باندې تقریر کوو دا هم د مجبورۍ تحت کوو مجبوري دا ده چې که دغه تقریر ونه کړلی شي خلک ګپونه لګوي څوک یو ځای کې ناسي څوک بل ځای کې ناسي د دنیا خبرې شروع کړي نو موږ وایو یاره بیان به وشي دې لپاره چې خلک غلي حالانکې د نبي علیه السلام په طریقه باندې که 100% عمل کولی نو بیا به طریقه دای چې غلي کېناستل د بیان نه بغیر نبی علیه السلام د صحابو سره دغه شان بناسو
او کله چې څوک په سوچ کې کنه نو هغه د ازمکه په څه شی باندې سي ګرای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډکه ور سره او د ازمکه داسې ګراوله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ازمکه باندې د یو نشان جوړ کړ د یو د کرخې والا بیا د ګول دایره کرخې والا او د دې لار نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې درې ګول دایرې نه یو کرخه اخو بوتله لری بوتله صحابه ورته ګوري چې د الله پیغمبر څه ترتیب کوي په ځمکه باندې څه نقشه جوړوي تپوس دې کوي د الله پیغمبر د اسري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای دا انسان دی هغه نقشه جوړ کړل دا انسان دی او دا ګول دایره چې دا نو دا د انسان اجل دی د مرګ نیټه ده او د دې دایره نه چې اخوتل نو دا د انسان امیدونه دي دا د انسان هغه تمه ده د انسان هغه امید دی چې دې نشي حاصلولی د دې وجه نه عزتمندو که دنیا کې موږ وګورو کنه دنیا د پوره کېدو ځای نه دی که یو انسان دی د هغه په پېښور کې غټه بنګله ده هر قسمه سہولیات پکې موجود دي هغه دا غواړي چې زما دغه شان بنگله یو په پېښور کې په اسلام آباد کې وي که پېښور او اسلام آباد دوانو کې اشتره د تمنا دار شرف په کومراټ کې مې یو بنگله وي کله چا په دې ټولو ځایونو کې د پاکستان پر ټولو حدودو کې شتا دی وای چې لندن کې میزان لرا مشرانو شان یو غټه بنگله غسته وي بل ځای کې مې غسته وي انسان د مړیږي نه انسان امید ختمی گنا که غریب دے هغه د 10 روپو په سوچ او فکر کې دی کله خده هغه د 100 روپو کله خده هغه د 0 روپو او چې لګ ډیر خشي نو هغه بیا په لاک روپو باندې موي نه وړل څه شي دی لاک روپو وای څه خبره ده هغه د لکاو روپو هغه ته سوچ کوي او چا سره چې لکاو شتا هغه د کروڑاو سوچ کوي او چا سره چې کروڑ شته نو هغه د ارباو د کرباو سوچ کوي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د دې نقشې په ذریعہ سره پویا کړه چې ګوره د انسان د نیټه د انسان د امید نه مخ کې ده د انسان د امید تور روان دی خو لیکن رسیږي نه امیدونه وګدي او په منځ کې به مرګ راشي او ما تاسو ته چې مرګ هیڅ څوک هم غره دا نه وایي چې زه په دې عمر مول شوم مسیلمة الکذاب چې د پیغمبري دعوی کړې و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې څلګه اشاره کړو بیا ورستو صحیح دعوی وکړه د چیان مثال په عمر کې و چیان میں سلور کم سل کالو په عمر کې و د انسان دے راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای وې پیغمبره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 55 سال دی 55 او د 96 مثال دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای کته وفات شوی نو د خلکو ته اعلان وکړه چې زمانه ورستو پیغمبر دی ځان هغه عمر زیات دی خود ځان ته سوچ نشته چې زه عمرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمره چې دا عمر شي د دې وجه دا امیدونه وای کله چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام داغه قوم غر کېده او کشته د یو وخت د مؤمنان سره د نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه ا کشته دیرش غزا وګدوا او دیرش غزا پلنوا یا باز وای دینم زیاته 300 غزا په بهر صورت دغه کشته چې کوموانو دی کې 3 خانه وي په یو خانه کې انسانانو په بل کې حیواناتو او په درېمه کې دیو خوراکو درې حیواناتو لپاره او درې انسانانو لپاره که شپږ میاشتې برا په هوا په اوبو باندې د پاسه ګرځیدل درا کشته
نو پدې کشته کې چې کله دی وروخاته نو ابلیس لعین علیه اللعنت، دا الله لعنت دی په ابلیس باندې. دا شیطان ابلیس دام د نوح علیه السلام سره کشته ته وختو، ځکه دا شیطان الله نه وجه، دا الله د امتحان د پاره ساتلې دی، دا الله نه وجني. د سره الله یو وعده کړل، الله د وعده خلاف نه کوي. دا ابلیس الله نه وجني څو پورې چې انسان وو ابلیس به شیطان به اولنې شپېلې پورې د سره وعده شوی دا، د سره ټیم شوی دی چې ابلیس ته به د اولنې شپېلې پورې چې اسرافیل علیه السلام شپېلې اولنې والا بس تا مهلت ختم. نو چې انسان شته ابلیس به دې وجنه چې حق شته باطل به. دا خبره څوک نه کوي چې مثال په تور باندې ټول مخلوق به حق شي او خبر شي، نخامخه باطل به موجودي. ګوره جهاد د دې لپاره نه دی چې کافر ختم شي، جهاد د دې لپاره دی چې د کافر زور ختم شي، د کافر قانون ختم شي، د کافر غلبه او دبدبه ختم شي. کافر نه ختمي، کافر به دیو جنا کله چې د نوح علیه السلام دا ټول قوم غرق شنو کافر خو ختم شو، مؤمنان پاتیو. خو الله ته په کشته کې بر ویل چې د دین اورستو به بیا دا کافر پیدا کیږي. و سنمتعهم دسیو ډله براشي چې زبو لاغله پیدا ورکما هغه به سرکشي کوي. دا باطل به بیا پیدا کیږي چې حق نو باطل به، چې موسی نو فرعون به، چې فرعون نو موسی به. حق او باطل دا دوانه با ابلیس د شیطان ملګری او د الله د رحمان ملګری به تر قیامت دی. دا دوانه ډلې به موجودي. وای کله چې دا ابلیس د نوح علیه السلام سره کشته ته وختو نو ابلیس ورته ویل، نوح علیه السلام ورته ویل ابلیس لعین کشا من سره کشته ته مرا خېجا. وای شیطان ابلیس وی چې ما مګوزوا تا ته به یو څو خبرې دروخه ما چې پاغي باندې ز خلق گمراه کوم. نوح علیہ السلام ورته وی ز ټیک دا راوخه راته د لپاره چې مونږه خپل مسلمانانو ته بیا وایو چې ستانه ځان بچ کړي. نو شیطان دورته یو خبره دا وکړه، وې زج خلق گمراه کوم نو یو په حرس باندې چې د حرس په کې پیدا کم د مال د عمر، او دویم نمبر طول العمل وګدو امیدونه. دا دو خبرې دي چې په دې باندې زه اکثر خلق گمراه کوم، اکثر خلق. د دیو جنا کتابونو یو سړی قصه ذکر کړل، تو اشتکین دا غنومو د درې مدرجه کې ویل کېږي نفحت العرب. هغه تو اشتکین ویاغه یو زمکا په اجاره باندې واغستله د 300 کالو د پاره. نو په هر دور کې یو ټوکی سړی هغه خلق خندې غب شپ لګی، او دا سی په ډیرو موقعو کې هغه پکارم راځي یا خی داسې خلق پریشان یوي خندې خوشاله کوي. نو هغه ویل ویره ملک الموت مړ دی. اسړی راغی خلکو ګرځیدا، یو ډلې تراغه ملک الموت مړ شوی دی. خلکو ته ویل دا تڅوي وی مړ لګنه وی ولي وی تو اشتکین کاکا 300 کالو په اجاره باندې زمکه واغستنو دینه معلومی کنه د سره د مرګ ته سوچ نشته چې 300 کال پورې د سوچ د جذبه ژوندې مو په اجاره باندې واغستا. نو دا وګدو امیدونه د انسان سره دي، خو په دې باندې شیطان د انسان گمراه کوي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل دي چې لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغى ثالثا، کده بنی آدم د پاره د آدم د زوی د پاره د مال او د سوزرو دوا ډیره کوي شي کنه، دوا ډیرای دو غرونه شي نو لبتغى ثالثا دی بدریم لټي. په دې باندې دی صبر نه کوي، دریم پسې کوشش کوي. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، د بنی آدم دا خېټه با دا نه مړیږي مگر په خاور سره،
بس دې چې خاورو ته وسپاري بس دې مول شي بس 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 بیا په انسانه آله به ته موړ شي چې په خاورو باندې موړ شي چې په خاورو موړ شي بس بیا به بیا موړې او دنیا کې حرس دی د دې وجه نه انسان هر ټیم په دې سوچ کې لګېدل دی چې یاره زما دا خو زما دا خو د دې بل دا دم زما شي هر انسان دا سوچ دی او که انسان وایي چې نه زه داسې نه یم چې د بل لارې زما شي نو د لور حق دی ورکړی دی منی که منی نه ورکړی دی د خور حق لاول منی نه که منی نه بیا ورکړی دی د بل مسلمان لري چرته برید اخو دی وکړی دی نو هغه ته منی او هغه له دې بیرته واپس کړی دی نه انسان په دې سوچ کې دی فکر کې دی چې زه نورم ځان له زیات کم او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې بنی آدم بوډا کیږي نو ګوره انسان د خپل زندګۍ حالات دي کنه یو د ماشومتوب حالت دی ماشومتوب چې کمی د بلوغت پورې د بالغ کېدو پورې 15 کاله تقریبا د اخرنه کتابونو لیکل او کله 12 اخو د انسان بالغ شي دا عمر د ماشومتوبي 15 پورې د 15 نه اخوا بیا د 33 سال پورې د عمر پدې کې د ځواني ترقی کوي په انسان کې ترقی راځي د انسان د دې مضبوطیږي د انسان عقل هم خکېږي او 33 سال د چورسي نو د انسان د کامل شي او بیا چې کله د 33 سال روان شي د 40 پورې د سن الوقوف وایي کدی کې د عمر ودرېږي 33 نواله 40 پورې دا ولاړی پځې نه د عقل زیاتېږي بس چې څومره وخت دی نه کمیږي نه زیاتېږي د بدن چې څنګه وو هغه شان دی نه کمیږي نه زیاتېږي او د عمر پځې باندې ولاړ دی چې د 40 نه اخو شي نو د باندې زوال شروع شي زوال نو کله هغه زوال انسان طاقتوري نو هغه زوال په ښکاری نه او زوالی شروع شوه دی 40 نه خو د انسان د بوډاش مار لګي د زوال په شروع شي نو بیا د 60 نه چا خوشي نو د انسان بیا د ملاټی دیدل شروع شي د کهولت زمانہ پر راشي شیخوخت زمانہ په انسان باندې راشي او د انسان ارذل العمر ته ورسیږي بیا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا بنی آدم څنګه بوډا کیږي نو دو شیزونه پده کې ځواني یو پده کې ځواني کې الحرص علی المال د مال حرس بس دې ټول عمر دې سوچ او فکر د سره ګوره دې ځوانانو سره د پټو کې ستاسو خیری دومره سوچ نه څومره چې مشرانو سره ولی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده چې د کې دا هغه ځوانيږي دا حرس پکې زیاتېږي د غواړي چې را د هر څه اوس ما سره څومره ډیر شي او زما بچي بس چې سم مالدار شي او زه سم چې کم نه نو بس ما سره د مال ډیر خزاني شي نو د هر څه پورې بیان خته کې خپل نشي کولای نو نور تقاریږي او دویم نمبر والحرص علی العمر په عمر باندې حرس د ګډیر سپینګری دی هوته وي چې بس بابا تا عمر نور ختم دی چون کې دا د عمر تقاضا بس دله به غوسه ورځي بیا دی به مړه څنګه ولې زما غ پلان کې چې دومره عمر دی او زما عمر دومره خو نه دی هغه عمر ورته بیا دومره نخکاری وجدار چې دا عمر پکې ځوانيږي د حرس د مال او حرس د عمر دا پکې ځوانيږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی وان اخوف ما تخوف على امه الهوى وطول الامل زج په خپل امت باندې ډیر یریګم نو هغه یو په دې خبره یریګم چې د خواهش تابعداري وکړي او دویم په دې باندې یریګم چې دا به وګدو امیدونه کوي نو ګوره دی وای زمړه سبا بدا د مونږ به سبا نه صحیح شروع کما مړه تلاوت بم سبا نه شروع کما مړه د قران باندې ځان کوی کول دي سبا نه شروع کوم نوافل بم د سبا نه شروع ار ورځ بل او زه خو مړه ځواني مزان له بقلار کرکټونه کوم میچونه به ګورم او چې بوډا شم بیا به جمعهتونو ته ځم کنه دا سوچ او فکر او دارنګي
پدې کې د انسان لاړ شي تباشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر چې خواهش دی فیصد عن الحق، دا انسان د حق نه بندي. ګوره خواهش تابعداري چې چا شروع کړه نو حق د لاړ ختم شو، ځکه د حق تابعداري به نشي کولای. د خپل خواهش کوي، خواهش ورته وای دا چلو کړه وای ټیک ده، اخونه ګوري چې دا د شریعت طریقه دو کنه ده، دی وای مړه دا بس زمازلو وای چې ښه کار دی وسخه دی، زمازلو وای دا بد دی نو بد دی. په ځله باندې به فیصله نه کې، دا الله بندا په قرآن او په حدیث باندې فیصله وکړه، د الله او د الله د پیغمبر په خبره باندې فیصله وکړه، ولې به کامیاب شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما طول الامل فینسی الاخره، د اوږدو امیدونه د آخرت یرکی د انسان نه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا دنیا تلونکې ده، وهذه الدنيا مرتحله ذاهبه وهذه الاخره مرتحله قادمه، آخرت راتلون کې ده، دنیا تلون کې ده، آخرت راتلون کې ده. ولکل واحده منهما بنون، او د دې هر یو د پاره زامن شته، څه د دنیا زامن دي او څه د آخرت زامن دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای تاسو کوشش کوئ چې تاسو د دنیا زامن او د دنیا بچی جوړ نشئ، بلکې د آخرت بچی جوړ شئ. ځکه فإنکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، نن د عمل په میدان کې حساب در سره نشته، خو غدن فی دار الاخرة و دار الحساب ولا عمل، سبا په آخرت کې او په دار الحساب کې عمل بنئ. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د یو لوی انسان تیر شوی دی او ډیر لوی عالم. دا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د چې کوم نه د یو ځل د روان دی چاو د چرته زی وې زما مقبره طرف روانو، وې زما او د انسانانو لول بازار روانو، خلکو یې سکه د ډېر خولي خبرې کولې، وې زما او د دې انسانانو د الله ورانه ده د دې روغه کومه. نو واپس راته چا تاسو کوي څه چر و شروغه دی وکړه، وینا نه الله روغه ته تیارو، خو انسانان تیار نو. هغه موږ ځان لوړو چې کوم نه پیدا کو، ځان له غوړي پیدا کو، ځان له چینی پیدا کو، ځان له بچو له رزق پیدا کو. من سره چې کوم د دومره ټیم نشته چې الله سره لوغو. نه اکثر خلک یره مونږ کرے نه خیر دې قضا شمړه بچو له رزق ګټلم عبادت ته د الله بنده دا خو عبادت دی، خو دې سره الله د باندې څه پرسکړ لیداوم کې ولدا صحابه بچینو، د صحابه کرام اولاد نو، هغه څنګه دي کړي، هغه څومره د بچو خیالم ساتل له، د ځان خیالم ساتل له، خدا الله د الله حکمونه نه دي پرېخي. نن کومس قضا کی خلق وای خیر دی بس ځان له رزق ګټو، نن که قرآن پاتې دی تلاوت نشته یاره څوک بس ځان له رزق ګټو. نو رزق ګټلم وای عبادت دی. نو دا خبرې در شیطان وسوسې دي. وی الله رب العالمین روغه ته تیار دی، خو بندگان تیار نه دي، وای نه شو کوله. دا په خله نه وای دا بندگان، خو عمل دا سوای. بیا مقبري طرف روان دی، وای زما روغه کوم د انسانانو د الله. وی څه چلو شروع دی وکړه، وی الله بندگان تیار دي، قبرونو والا تیار دي روغه ته جاړي چې موږ له روغه وکا. الله ته وی الله موږ سره روغه وکا، خو الله ته تیار نه دي. عزتمندو چې کله زمونږ دا ساوخه تله دا روح رانه لاړ، بس بیا چې کوم نه الله رب العالمین موږ سره روغه نه کوي، بیا الله رب العالمین چې سره روغه نه کوي، بیا الله رب العالمین هغه نورستو څوک نه بخي. نن ګورا حدیث کې راځي وای د سترګې نه چې کم یو اوخ کم لاړه د الله د یری د وجنه، یو اوخ کته لاړه، یو اوخ خدای الله د یری نه اسنه ماحول د وجنه نه د ځان لناسو د الله د یری نه سترګو نه اوخ کلاړه. وای په دې سترګ باندې د جهنم اور حرام شو. بس سترګ مطلب دا چې یو سترګ نه ټول بدن بس د جهنم باندې حرام شو. خو بیا چې کله زمون نه روح وختو بیا دومره وجاړه چې د یینو ډیریو د ټوله دنیا م ډککا د اوخ کونه دا غي بیا ز قدر نشتا، هغه بیا الله رب العالمین نه قبلای. لہذا آخرت طرف ته توجه وکړه ده.
امیدونه خپل هغه ختمول پکار دي وګدو امیدونه دنیا بس بقدر ضرورت استعمالول او الله رب العالمین طرف ته توجه کول. دا کوم آیات هم چې ما ویلو پای کې الله رب العالمین فرمای او دا په قران کریم کې اخرنی آیات دی، بالکل اخرنی په ټول قران کریم کې اخرنی آیات دا نازل شوی. الله وی واتقوا یوما ويریږئ د سزا د هغې ورځې نه ترجعون فيه الى الله چې تاسو به واپس کولی شئ په هغې کې الله ته. ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړلی شي هر یو انسان ته هغه څه چې د کړلي وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم نشي کېدلی. هر انسان ته به د هغې بدله پوره په پوره باندې میلاویږي. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ له د عمل توفیق را نصیب کړي.